لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
د یو درې او د بل درې نه به خلک را روانو شاګردانو دې خوا راتلل په دیوالونو زما نومونه لیکلی شوي وو زموږ یو زمینداري کورنی سړی به موږ نیکه زمیندار وو ورنیکه زمیندار وو وانا موږ خپل کتاب د هغې زده کړه راکړه په لږونو شاګردان دي او هر ځای کې بچي دي الله وایي تعالی ما ډېر خیر درکړو دویم دا چې ستا دشمن به بې خو باسمه زه کوهستان کې هغه کوهستان کې عباسید کوهستان کې طالب وم یو مولوي صاحب نه ما تپوس وکړ ما دې غرونو ته تاسو څنګه راغلي یئ ما ته ویل موږ د ابوجهل اولاد یو ما وکتل هغه ویل نه رښتیا وایم ما د ابوجهل اولاد څنګه یې ښه مولا و نو ما ته وایي ابوجهل دا اولاد چې راتښتېدلو بل ځایونو نو دلته راغلل ما نه مولوي صاحب دا ابوجهل اولاد نه یې پاتې شوی حافظ ابن حجر تهذیب التهذیب کې په ترجمه د حضرت اکرمه کې لیکلي د هغه اولاد نه یې پاتې شوی چا چې د پیغمبر دشمني کړې ده د هغې اولاد بیا نه دی پاتې شوی نو الله وایي ستا دشمن به تباه کړ خو ته ماله بدن راکړه او مال زما دپاره ولګو زه به درته دوه کاله وکړم څومره اسانه سودا ده او قرآن کې هم الله د دې ذکر کوي الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم الله المؤمنين ادلي نفسنا غسدي واموالهم الله ادلي مالنا غسدي فدي خبر باندې بیان لهم الجنه چې دایله جنت ورکوما دا دنیا خو د مهنت ځای دی نن دا تبلیغیان راغلي او مهنت کوي علم دي زه هم کورونه شته ځایونه شته خو په دې نیت چې د الله د دین خدمت وکړي موږ به زموږ او ستاسو دا ذمهداري ده چې موږ د الله د دین خدمت وکړو او که تاسو خو الله یو ډېر لوی فضل کړی ځکه زمري یئ بچا الله زمکې ساتي څوک الله په زمکو ساتي موږ سمې وعده الله په زمکو ساتي او تاسو باندې الله خپلې زمکې ساتي دا غرونه او دا ښایسته ځایونه دا الله په تاسو ساتي یاد ساتئ د خدای ډېر نعمتونه او احسانونه دي په تاسو او د دې نعمتونو شکریا ادا کړئ الله به نور نعمتونه در باندې زیات کړي ما چې کوم سورت ویلې وایي چې الله وایي الله فرمایي چې کله الله د دې ذکر کوي نو الله وایي انا اعطیناک الکوثر موږ درکړو تعالی ډېر خیر علم د قرآن مې درکړ د علم شاګردان مې درکړه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر دا الله دپاره موږ کوه بدن د الله دپاره کړه مال د الله دپاره لګوه قرباني د الله دپاره کړو ان شانئک هو الابتر ستا دشمن به وي بلوټې ستا دشمن به بېخو باسمه یاد ساتئ چا چې دینداره خلکو ملګرتیا کړې ده هغه الله عزت کړي او چا چې دینداره خلکو بې عزتي کړې ده الله سپک کړي دي د دین والاو قدر وکړئ دا حاجي سمیع الله پخوا ما سره پاتې شوی دا مولوي محمد دین پخوا ما سره پاتې شوی دا نور ملګري دلته ډېر علما دي شاګردان دي موږ په دې فخر کوو دا زموږ اولاد دی الله دې زموږ دا اولاد همیشه آباد کړي دا ملک دې الله آباد کړي دا ملک دې الله په تاسو باندې ښایسته وساتي ستاسو کورونه دې الله د خیر او د برکتونو ډک کړي زه خو روان یم به د دې ملګرو یو آرزو وه ما یو پنځه منټه خبرې وکړم دعا وکړئ چې الله دې ځای کې ډېر خیر او برکتونه واچوي
الله دا ټول کلی والا دا راکی والا باندې په خوشاله باندې وساتي الله دې ملک امن خوشاله راولي الله دشمنه او درګه ختم کی بیماران له الله شفای کامل ورکی او الله زمونږ تر مرګ د قران او سنت خدمت والی وصلی الله تعالی علی خدمت محمد